یو څوک په لمانځه ولاړ لمونځ کوي او ډک رکعتونه تش وکړي په یره سره او تش رکعتونه ډک وکړي، نو آیا اوس پر دې باندې سجده سا لازمه ده او که یا؟ نو اوس به راسو، اوس یو څوک لمونځ کوي، د ماخستن لمونځ کوي 4 رکعته فرض، په دې کې 2 رکعته او لومبنۍ 2 رکعته، اول 2 رکعته ډک دي، بیا 2 رکعته تش دي. ډک رکعت دې ته وایي چې کله ولا الضالین امین وویل سي، وروسته بیا کوم یو بل صورت ورسره وویل سي، یا مثلا قل هو الله احد یا تبت یدا، یعنی بل صورت چې ورسره وویل سي دې ته ویل کېږي ډک رکعت. او خالي تش رکعت هغه ته ویل کېږي چې صرف ولا الضالین امین ووایي او لاړ شي رکوع ته، دې ته تش ویل کېږي. اوس یو سړی لمونځ کوي، دغه ډک رکعت د تش وکړي، ولا الضالین امین وویل ولاړ یې رکوع ته. اوس به دی په اخري ناسته کې چې کله دی اشهد ان محمدا عبده ورسوله ووایي، تر دغه ځای پورې به بیا یو خواته سلام وګرځي، سجده سا به وکړي. او که چیرې تش رکعت د ډک وکړو، اوس 2 رکعته د ډک وکړو، بیا ولاړ شو دریم ته، د ماخستن 4 رکعته فرض دي، هغه اخري 2 رکعته خو تش دي، دی ولاړ شو هغه 2 اخري یا دواړه یا یوې ډک وکړي، نو دته هېڅ پروا نه لري، د ده لمونځ بلکل صحیح ده، په ثواب کې هم کمی نشته، پر ده یو شی نه لازمي، نه سجده سا سته نه شی سته، او لمونځ یې نه مکروه کېږي.